دغسې په نورو وطنونو کې ما مخکې اچن کې ویلي بیا زه تاسو ته وایم چې دغسې په کراچۍ کې زموږ خلک هلته په فوټپاث شپه په چورنګۍ کې اختر دا ټولې کیسې کولې هغه چې دا وکتل هلته هغه موږ ته کورونه یې لاټ کړي او دلته په دې اشنغر کې یو ډول د مزدور کسان پاټۍ تېر شوی و بېشکه دغه یو ښه سوچ موږ ټول خلک په دې کې وو زه خپله هم دې کې وم خو یو خبره مې واورئ او دا ټول خلک مني که څوک انکار دې کوي نو دا به د خپل بال وټ څه ظلم کوي د خپل خاندان څه به ظلم کوي د خپل قوم څه به ظلم کوي چې کله انقلاب راشي د هر انقلاب د پاسه یو چترۍ نو که د دې نه موږ انکار وکړو چې زموږ په هغه وخت کې دغه انقلاب او دغه خلکو ته مرسته د شیرپاو کور وه او بیا هغې چې لږ وخت هم وفا کړې وه هغه رانه شهید وطن شو نو بیا یاد محمد آفتاب احمد خان شیرپاو هغه چترۍ دلته ونیوله او دلته زبردست ګنې تاسو ته تاریخ معلوم دی دلته زه تاسو ته بله خبره زر کوم باران غوندې کثرته نو خبره زر ختموم په ټوله صوبه کې پېمار سړک نشته د پېمار سړکونه دلته آفتاب خان راوړي وو د نورو خلکو ویلې چې په رنډ روز هلته کې دا جوړېږي او پوسټ جوړېږي او فلانې جوړېږي بیا آفتاب خان موږ ته وویلې چې تاسو خلک خبر کوي هېڅ د تصویر ضرورت نشته دی دا نقشه به منې راکې کثرت کېږي او هغه دوه کاله اخلي مرګرو زما دا مې یادېږي شوډاګ محل کې چې د مکمل شاه په کلي کې به په نیر ونه پراته وه خلکو ته پولو بیا زما دا مې یادېږي چې دا سړک ته زما دا مې یادېږي ما په خپله بارچن کې د کرۍ سکول کې ویلی او په تنګي کې مې په سرکاري سکول کې ویلی و دلته د سکولونو یو لهر د دې بیجو لهر دا صفاوا کې نو راغورځېدلي او نه دا دلته په اسلام آباد کې دا خلک د هغې یادېدل چې تاسو دا څیزونه کول نن د سړکونو د ګاز ته په نیرونو ګورئ او دې سکندر خان من ته دې سکندر خان موږ ته ویلي وو چې که کوم ځای کې نیر خو پرېږده خو که په کندې په غاړه باندې چې اریګیشن سره تعلق ساتي او پاتې شو نو د هغې به تاسو خلکو ته ذمهواري جواب به ورکوئ زما به ذمهواري نه وي نشاندهي وکړي نن چې دا څومره کار دلته کېږي یا دلته د کچه سړکونو کې کوم کار کېږي دا خلک وایي دا چلو شو هغه چلو شو د هغې درته زه ویم چې موږ هلته میټینګ وو راغلي وو او هر انډیا ته چې څومره پیسې میلاوېدې نو زموږ د دې ځای سابقه انډیا ته شپږ شپېته کروړه روپۍ چې د نورو پښتنو څه دوی ظلم کړی ورکو سوداګري ورکړې وې دا په هغه سلسله کې کېږي ملګرو همدغسې د منډړي خدمت یو څو ملګرو موږ ته یاداشت کې راوستي وو چې تاسو دلته زموږ د جینکو دپاره کالج نشته نو زه موږ ولګېدلو دې خلکو له لاړلو هغه څیز موږ هغوی ته پیش کړو نو چې څنګه هغه مخکې حکومت کې د دې لږه شانیسته کې چې عیسا کیستا نو دا یو هلته په اسلام آباد کې دستخط شوې وه نو دلته یې دا کالج دله جوړ کړی دی نن جوړېږي هلته پیر رفتار سوس کړی دی ځکه چې دا د دې خلکو قرباني وه ملګرو نن به زموږ بال بچ جینکۍ زموږ ورېرې زموږ بچیانې به که خیر که څه کال نه وي کال نه به دلته لنډ سبق وایي او په داسې ځای کې جوړ شو چې ستا د شوډاګ په برید کې هم دی یو پټ ځای دی نو بیا د شوډاګ په کونسل کې شاملېږي خو زه دا خبره کوم د افسوس سره چې ولې خلک نورو پاټو کې دي او دې علاقه کې د آفتاب خان دي کوم چې پروګرام دی او کوم سیسټم دی نو دا په یو ځای کې نشته دی نو زه دې ته حیران یم چې ولې خلک هلته ځي که د سکولو نهر ته ګورې که د بجلو ته وګورې که د اعتماد سړکونو ته وګورې که د نیر سړکونو ته وګورې که د ګیس کاته دغه ځای پورې رارسېدلې وه بیا د دوی ورکاډرې ورکجاب هلته زموږ پرتې وې درې د ډکي د دې د ارچن سره د ایکسټنشن پروت و دوی پې خپه کېښودا پروت و اوس یې پرون هغه دستخط کړی و چې مونږ ګیس کوو دا ګیسونه خو مونږ پخوا کړي او یو خبره درته بله کوم که هر څومره ګیس دوی وکړي
که هر څومره کار دوی وکړي، که هر څومره کالج دوی جوړ کړي، نو یو خبره یاد ساتئ دا د دې وطن تصدیق مو وکړي. د نه معذرت غواړم، ټولې مې تېزې خبرې وکړلې د بره حساب سره. ګیس آیات محمد خان شیرپاو په اټک باندې په ټولې پښتون ته راټینګولی دی. بجلي نو که دلته شاخ ایکسټینشن کېږي نو سیلاب هغه راوستی او د اټک په سیند چې تاسو دغسې وګورئ که نه، د آیات محمد خان شیرپاو کړی و. دغسې مونږ مینګورې ته تللي وو، په کابل تحصیل کې جلسه وه، داسې د بجلۍ یو لین کړی و او د غر په سر هلته د اوبو سیسټم وي. نو هغه سړي ویلې چې دا سړک مونږ تطبیق کړی دی، دا کوی مونږ تغذیه جوړ کړی دی او دا لین چتراله پورې بجلي چې ده نو دا دلته کړې ده. یوه خبره ته بله زر در کوم، په دې وطن کې دلته نه لږ پاس مارکونډۍ به وي په دې وطن کې، درې میسه پټی به خلکو کاره، دوه حصې به شړو، ولې اوبه نه وي. د ملکان سورنګ نشاندهي په هغه وخت کې قابل قدر چیرمین صاحب صوبایي چیرمین و زمونږه دا نشاندهي هغوی کړې وه، دغه سورنګ شوی و. دا اوبه چې نن قبازو ماینر کې بهیږي، که په دغه کرامت ماینر کې زیاتې دي، یا که دلته په ټیل کې مونږ اوس په اوبو نرخلو، پخوا به د دې ورځو کې مونږ په اوبو باندې سرماتې غاښماتې وو، یو بل به م وژل او هلته به نیرونو ته تلو. دا خبرې وي، خو دا به هر حال خدای دې خیر وکړي. لږ سوچ فکر کور کې وکړئ، حساب کتاب وکړئ. د ووټ حقدار دا خلک دی، د پارټۍ حقدار دا خلک دی، د تلو حقدار دا خلک دی. بل ځای کې دغه انې جانې کاته ده. ډېره مهرباني د لوی الله تعالی